اصل نبی اسلام د وخت مطابق چې چاته شان ورښیلی دي که هغه وخت د نبی په ذهن کې رب کوم شی ورچولی د چا شپای ګرځول دا خو د نبی ذهن د چا په لاس کې رهنمایي چا په لاس کې خو نبی طبیب نه و راغلی د طبابت دپاره ډاکټري د میډیکل دپاره نه و راغلی هدایت دپاره راغلی له هدایت سره سات که د وخت د ضروریاتو اطاعت نبي ته یو شی نبي چاته شی ښوولی وي هغه د هغه علاج جوړ سوی وي هغه شفا جوړ سوی وي شفا خو د بل چا سره ده د مسلمان پاکي ده نن هغه شی څوک وخوري او شفا یې نیسي دا هم د خدای خوښه ده ځکه د شفا اختیار چا سره ده نبي سره خو نه دا شی خو اسباب دي اسبابو باندې د چا سرکار ده الله سرکار ده مؤمن باید دا کېده وي چې نبي بایسیتي طبیب نو راغلی مؤمن بایسیتي نبي بایسیتي هدایت والا راغلی وي چې موږ ته لار راوښیي د خدای لار دا عقیدې په باره کې یوه دا عباداتو په باره کې د معاملاتو په باره کې دا خو نبي دغه دپاره راغلی و د اخلاقو په باره کې نبي اصل کار یې څه و اصل کار یې د انسان رهنمایي وه چې هغه لار ورته وښیي چې په هغې باندې له دې ځای نه رخصت سي او له اوره بچاو سي ټیک شو اوس په دغه زمن کې په دغه دوران کې نبي یو چاته یو شی ښوولی دا وسایل نه و هغه رب شفا ګرځولی ده او نن خلک کاروبار ځین جوړ کړي زه چې تا ته کوم دوا درکوم نو دا خو د نبي دوا ده تاسې نورو خلکو ته مه ځه او راسه زه شیان در ولیکم دا د نبي د وخته دا د نبي د وخته سوال خو لا بل هم پکې ده الله نبي په دا کتاب کې لیکلي په دا کتابو کې راځي چې دغه مواد چې دا کوم علاج ځین جوړي د ځمکې شیان راشنه کېږي الله پیغمبر اکثر دا شیان خلکو ته وښیلي د هغو اکسپایر هم چې نوی فصل ورسېږي د زړو ټیم ختم نوی فصل چې ورسېږي د زړو اکسپایر نوي چې راورسېدل زاړه ختم اوس دا کتاب کې لیکلي خو نن تا د دی دا شیان درکوي هغه 3 کاله د سره دوکان کې ترکړي 3 کاله د سره بوري کې ترکړي دی درکوي مجلس دلته دا ده چې د نبي دغه دپاره نه و راغلی چې موږ ته علاجونه راوکړي قرآن کې وایي چې الله پاک وایي چې ما نبي دغه دپاره درلېږلی ده چې ستاسو رهنمایي وکړي کتاب مې هم ورکړی ده هغه هم زما په اذن ستاسو رهنمایي کوي نبي په دا شیانو کې خلک نه ملوث کوي کاروبار که د نبي په نامه چلی یا خو د خپل کار ده خلک د وخت علاج کولی شي چیرې یو ماهري فن وي هغه ته دې ورسي علاج دې وکړي جوړ سوم د خدای خوښه ده نو سو جوړم بل ته ولاړ شي نو سو جوړ بل ته ولاړ شي که چیرې د ده بیماري دا د ده فیصله د مرګ معلقه وه یعنی اجل یې معلق و سبب یې علاج و خو جوړ به شي خدای فیصله کړي یو وخت به یو سړی دا صحیح شی ور ولیکي ټیک به شي که د ده مطلق فیصله شوې وه چې دی به رخصت کېږي نو کوم ډاکټر ته چې دی ورځي په امریکا کې به په جاپان کې به بل روز هغه ډاکټر په هسپتال کې مړ کېږي هغه ډاکټر یو بیماری نیولی ده هغه ډاکټر په کټ کې پروت ده هغه ډاکټران چې دی ورسره ملګری و هغه علاج کوي خو علاج یې نه کېږي ټیم یې پرسي نو که چېرته ټیم د چا پره و دا دغسې کوم دي دا شیان د نبي په نامه باندې کول نبي د علاج دپاره خلکو ته نه و راغلی هدایت دپاره راغلی و فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر الله وایي خلکو ته یادیاني وکړه د آخرت یادیاني د هدایت د سم د کتاب رهنمایي ورته وکړه چې دا ستا له پکار دي تا صرف یادیاني ذمهداري دا ده چې خلکو ته یادیاني وکړي سمه لار وښیي مسجد خلک ځي یا نه ځي هغه هم د نبي ذمهداري نه ده او دا شیان دا اوس خلک کوي چې دا خو ما دا شیان و بیا دا نومونه او دا کاروباري مخلوق الله دې فضل وکړي د هغوی ته بیا بله ورپېښه ده دا نه ده پکار